مفتی احمد صاحب د دې علاقې فخر دی، په ټوله دنیا کې دی د تبلیغ کار کوي او د دین دعوت حوالې سره کار کوي. زمونږ فخر دی جی. داسې خلق ډېر کمی چې ټول ژوند دی د الله دین ته وقف کړي او د هغې په مدرسې او د هغه چې کوم مدرسې دپاره کوم لګولی شوی یو فارم دی او هغې دپاره جمع شوې غله ده، عام غیر محفوظه ده. نو دا د ما د انتظامیې له، زما د پولیس له، زما د دې علاقې مشرانو له دا علمیه نه ده. دا په نوښار کې د دینی مدرسې نه منظم طریقې سره د ډاکوانو په هغې باندې حله او هغې نه دومره غټه پیمانه باندې غلاګانې، دا د پولیس ډپارټمنټ او زما د پولیس افسرانو وردي په مینار پاکستان او په برج خلیفه کې ځوړنده ده او ټوله دنیا یې تماشه او ننداره کوي. زه به بیا ووایم چې زما پولیس ته خو په جی ټي روډ باندې د سمګلرانو رکشې، موټرې، ګاډي دا ډېر په باریک بینۍ سره دی تښکاري او ورپسې بیا منډم وي او راګیرئ چته ټیرونو ټرکونه او چته د کپړو ټرکونه او چته نان کسټمپیډ ګاډي او هغې پسې دریای کابل ته هم کوزیږي او بل طرف ته د دریای کابل نه چې کوم غیر قانوني معدنیات راوښکې کېږي او شګه راوځي نو هغې باندې خو نظر دی. ما ته د پښتونګړۍ خلکو ووي چې کله نه دلته د پښتونګړۍ د پولیس چوکۍ جوړه شوې ده، نو د پښتونګړۍ خلقو د هغې ژوند اپدار شوی دی. په دې پښتونګړۍ کې منشیات فروشۍ او نور چې کوم سټریټ کرایم دی دې کې اضافه شوې ده او د پولیس نظر چې کوم دی نو هغه صرف او صرف دې ټایم کې پښتونګړۍ کې په دریای کابل دی او د دریای کابل په شګه باندې دی او دغلته نه راوتونکو ټرالو باندې دی. نو دا افسوسناکه خبره ده. نو کوم ځای کې چې پولیس سمګلر او شګې او کاڼي پسې دونه شروع کړي نو هلته یې بیا د دې خلقو هغه الله حافظ او ناصر شي. به هر حال دا انتهایی افسوسناکه خبره ده. زه بیا وایم چې په نوښار کې د دینی مدرسې نه منظم طریقې سره د ډاکوانو په هغې باندې حله او هغې نه دومره غټه پیمانه باندې غلاګانې، دا د پولیس ډپارټمنټ او زما د پولیس افسرانو وردي په مینار پاکستان او په برج خلیفه کې ځوړنده ده او ټوله دنیا یې تماشه او ننداره کوي. د پښتونګړۍ زمونږ عالمي مبلغ چې کوم عالمي سطح باندې تبلیغ کوي نو مفتی احمد صاحب د هغې د غټې مدرسې نه غلا شوې ده او د هغې غلا باره کې تاسو ته خبرونه هم راغلي دي. سولر یې تېنه په لومړي ځل یوړی شوې، د دې نه مخکې تېنه کینونه لاړل. نو کوم وړې وړې غلاګانې چې شوې وي دا ډېره سینسیټیو خبره ده. وړې وړې چې کومې غلاګانې شوې وي نو د هغه هم دا خیال و چې دا د نشیانو کار دی او بس نه یې راوچتوله. بیا د دې نه سولرې لاړې، بیا هغې نه پس د مدرسې نه تاسو سوچ وکئ 80 منه غنم دا خو په خرګاډي کې هم نشي تللی لاړل. بیا بله شپه تېنه غواګانې لاړې او د دې تر اوسه پورې فیار نه دی در. پولیس هیڅ قسمه هغوی سره هغوی په غوږ باندې سپږم نه ګرځي. نو دا د دې ټول علاقې مشرانو دا د هغوی فرض دي چې د دې دیني ادارې تپوس وکړي. امیر جماعت اسلامي پی کې نواسي غلام نبي سینا صاحب نن د دې ادارې دوره کړې ده او مفتی احمد صاحب سره نه صرف ملاقات وکړو بلکې مدرسې هغه چې کوم په کومه طریقه دغلته نه غلاګانې شوي دي نو تفصیلي هغوی د هغې باره کې معلومات حاصل کړل او دې حوالې سره هغوی وینا دا ده چې دا مسله به زه هر فورم باندې اوچتوم او په کلک انداز کې به د دې غلا مونږ تپوس کوو او که ضرورت راغو نو مونږ به وزیر اعلی له آی جي پي له هغوی لمزو او مطالبه هم کړې ده چې زر تر زره د دې فیار هم درد شي، غله دې مونیوی شي او ریکوري دې مو شي او که دا ونه شو نو اندیا یې ورکه چې بیا به مونږ احتجاج کوو. احتجاج به کوم قسمي دې حوالې سره به هغوی لایحې عمل پرې کوي او به بیا مخې ته راځي. نو مفتی احمد صاحب د دې علاقې فخر دی، په ټوله دنیا کې دی د تبلیغ کار کوي او د دین دعوت حوالې سره کار کوي. زمونږ فخر دی جی. داسې خلق ډېر کمی چې ټول ژوند دی د الله دین ته وقف کړی او د هغې په مدرسې او د هغه چې کوم مدرسې دپاره کوم لګولی شوی یو فارم دی او هغې دپاره جمع شوې غله ده، عام غیر محفوظه ده
نو دا د ما د انتظامیې له زما د پولیس له زما د دې علاقې مشرانو له دا المیه نه ده دا د افسوس خبره نه ده دا سوال نه دی او افسوسناکه خبره دا ده چې د ایم ان ای صاحب کور ته شاته دا ټول وارداتونه شوي دي نو دا د علاقې ایم ان ای دی او د دې علاقې د غټې ادارې هغه تپوس نشي کولی ذوالفقار خان نو د نورې علاقې له به سامن ورکړي زه ګڼم دي د زمونږ د ایم ان ایګانو ایم پی ایګانو ترجیحات هم هغه عوام نه دي ما ته اندازه وشوه چې هغه هم په چپراسي پوسټونو پسې لګېدلي دي او ټولو نه غټ کوشش دی چې چېرته خلک چپراسیان کم یا د خدای بندګانو غټ غټ کاروبارونه دي خلقو له ورکوي کارخانې آبادې کوي به هر حال نننۍ خبره زما د دې جامعې ده د دې مدرسې ده د مفتی احمد صاحب د مدرسې ده او په دې باندې به مونږ مسلسل خبره کوو نو مونږ دا وایو چې دا سیاستدان هم تپوس وکړي او افسران هم تپوس وکړي ځکه چې دا د یو سیاسي جماعت هم نه ده او دا د دې ټول قوم ده او د دې ټولو مسلمانانو ده د دعوت تبلیغ یو مرکز دی نو که هغه غیر محفوظي نو بیا به دلته د چا عزت هم محفوظ نی او دلته یا مونږ څنګه ویلی شو چې خلک محفوظ دي چې جماعت محفوظ نی مذهب محفوظ نی مدرسه محفوظ نی د هغې چې کوم وسایل دي محفوظ نی او په جی ټي روډ باندې پرته مدرسه هغه غیر محفوظي نو بیا مونږ څنګه ویلی شو چې دلته به یو غریب سړی محفوظي د دنیا خلق د هغه یواز نه اوچتېږي خلق ترې خبر نه دي پرله پسې دلته روزانه وارداتونه کیږي او نوخار کې مختلفې علاقې هغه نو ګو ایریاز جوړ دي او زما پولیس نظر هغه په د سمګلرانو په ګاډو او د جرایم پیشه خلقو په ګاډو او د دریای کابل نه راوتونکو شګو په ټرالو او ټرکونو باندې او دغلته پولیس چوکۍ دا جوړه ده او د خلقو وینا دا ده چې پښتون ګړی کې دا چوکۍ کله نه جوړه ده او دا نوي چې کوم منیجمنټ ایم ان ایګان ممبران دا راغلي دي نو د دې خلقو ژوند اپدار شوی دی